دا غونډه د مردان تعلیمي بورډ په ودانۍ کې راجوړه کړې شوې وه چې پکې د مختلفو تعلیمي ادارو اعلی چارواکو د تعلیم پوهانو ګډون درلود. په غونډه کې ګډونوال وایي چې د غونډې مقصدونه ګڼ شمېر دي. په غونډه کې موجود د ګورنمنت پوسټ ګریجویټ کالج ثوابه لیکچرر امتیاز احمد وایي د غونډې مقصد د زده کړه کوونکو ته انصاف ورکول دي چې هغوی ته د هغوی د مهنت سیله میلو شي. پروګرام خو د اسسمنټ په باره کې دی. assessment the language teaching یا any sort of teaching لپاره is vital او د دې نه بغیر یو خو سره proper assessment students ته به justice ملاويږي. دویم دا چې موږ ته به direction ملاويږي چې آیا موږ چې ټیچ کړی دي دا موږ څنګه ټیچ کړی دي، موږ ته به output ملاويږي outcome ملاويږي. دا په بیس باندې به we could reform our teaching. So that is a very fine initiative and we really appreciate it. د تعلیمي بورډ د انتظامیې لخوا د خیبر پښتونخوا د تعلیمي څانګې په وینا د مختلفو نوې طریقو د خپلولو هڅې دوامدارې دي. د مارکینګ اینډ اسسمنټ په نوم باندې د 4 ورځني کانفرنس کې توفیل شهید کیډ کالج سره تعلق لرونکي پروفیسر ریاض الرحمن وایي چې حیران یم چې په مردان ضلع کې داسې ګټوره غونډه راجوړه کړې شوې وه کومه چې د ستاینې وړ ده. دلته چې دی په کوم دا فنکشن ارینج شوی دی چې کوم د مارکینګ او د دې ټول کوم ریکوزیټ سي هغه ټول کلازز او سب کلازز هغه به ډیسکس کیږي او هایلایټ کیږي او چې کوم زمونږ پرابلم دي کمی دي ان شاء الله هغه مونږ کریکشن طرف ته ځو او کوشش وکړو چې را روان ایگزام او دغه چې کوم کنډکشن کیږي هغه دونه سټانډرډ وشي چې مونږ ځان په خپل سم کو او د ماشومانو ته او پیرنټس ته د خنه رزلټ او جنون رزلټ ورکو. په دې غونډه کې دولتي او شخصي تعلیمي ادارو مشرانو ګډون په حق لوي دا ترکه د زغل او د نورو هوادونو سره د سیالۍ لپاره پکار دي چې موږ په تعلیمي میدان کې پرمختګ وکړو. په دې موقع پښتونخوا ریډیو سره د خبرو په مهال د ګورنمنت ګرلز ډیګري کالج شیخ ملتون اسسټنټ پروفیسر نیلم زکا وایي چې دا سیمینار د ډیرو اړخونو نه ځانګړی دی چې پکې د نوي نسل د لارښودنې لپاره ډېرې مهمې فیصلې وشوې. نو د دې ورکشاپ مطلب نن دلته چې د ټول راغون شوي یو دا به یو ډېر لوی لیول باندې یو اویرنس چې کالجز ته سکولز کې به ټول پروفیسرز ته ټیچرز ته سپریډ کیږي چې موږ خپل ټیچینګ میتھډالوجي هم اکارډنګلی چینج کو موږ سټوډنټس ته نوې ټیکنیکس هم متعارف کو او موږ دلته چې کم څوک بورډ کې مارکینګ کوي څوک اسسمنټ کوي هغې هم د ډېرو څیزونو نه چې د هغې په خیال کې نشته د هغې په بیان کې نشته هغې هم د هغې نه اویر شي او د هغې فایده الټیمیټلی سټوډنټس ته هم رسي. د تعلیم پوهان وایي چې د کامونو د ترقۍ او پرمختګ راز په جدید زده کړو کې پټ دی. ولې د خیبر پښتونخوا د تعلیم څانګه په دې لړ کې خپل کوټلي ګامونه اغستل شروع کړي دي خو بیا هم د نورو هڅو ضرورت دی. بخت محمد یوسفزي، پښتونخوا ریډیو، مردان.